السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب دا کوم خبره سره ونه دا څو ورځې نه دا کوم آزاد سیاست سره کوم الیکشن وکړو شوکت حیات صاحب دا کوم میډیا دا خبره ترې کړې چې را جاوید حسن کوم د دې شوکت سوري دا ظهور شکیر صاحب کوم ایم پی آر د دې پیسې ورکړي بقاعده هغه نه بعد کوم ټیکټ او تجاری کړی دی حواله سره تاسو خپل موقف څه ده؟ توفیل بھائی ټول نوار ته ډیره شکریا ډیره مننه چې دا خبره کلیر شي لپاره ته وجدا دا څو ریزونه دا عوام گمراه کوي څه خبره نشته دار چې لکه مطلب مذهب پیسې ویلې ورکوم چې پارټي بنیاد دی مو فیملی 26 سال نه پارټي بنیاد دا نو زبو پیسې کوم لکه د کې پیسو څه توک نه جوړي خو یو کا چې خپل د پیسو کتی کوي کله کاف لیگ نه امیر مقام نه پیسې واخلا کله سېنیټر عبدالنبی نه واخلا کله دی رنگینه جینه واخلا نو یو کا چې خپل د پیسو ولکتی کوي نو هغه بل چابنی زوم لګي دا چې د کې حقیقت نشته دا چې خلک گمراه کوي او دغه خبره ده چې دوه فیر وانه پټه کې پوتې وانه پټه دا و بسلو پټه ویل چې دا شې خوندې پارټیانو کې نه پریږدي او ټیکټ حواله سره زه به دا خبره وکم د چې ټیکټ نه ورکولو پټه هر طرف نه دا چان کړهو چې داسې کسون به منډي کوي پارټیانو سره لکه کمیټډ نه وی لویل نه وی نو دی وجه نه پټه د ټیکټ نه کوي هغه دا مختلف سره دا خلک گمراه کوي داسې د کیڅ حقیقت نشته ده. جاوید حسن بھائی دا روایت لکه تاسو ته ټیکټ ملو شو دی ټیکټ نشو ملو بیا لکه تحریک انصاف په 200 کې تقسیم شو هغه لکه مطلب ټل سیټي نه کوم تحریک انصاف ورکرز یا ادارون دي بیا لکه زه به دا وایم چې 4000 سمثینګ هغه ورغو 3900 داسې مطلب 6000 7000 نه به تو غوښتو کدا چې د تاسو الیکشن مخ خپل کې نو سره خبر شي آیا د تاسو د کوم څه مېسي کوم نن پی ټی آی ته نقصان ورو شو دا به دی بلګه چې دا به کام ملو شو کبه به کوله ما کم از کم یو مقابله وشي توفیل بھائی د سیدا کنه چې ګوره لکه پکور خداوی چې پارټي سره چې کله کمیټډ وی چې هغه ته ټیکټ نشي ملو پکور چې هغه پارټي رولز هغه فالو کی ارت پارټي په هغه باندې لوډ شي کنه چې کومه طریقه کار دی پارټي نظم ضبط هغه باندې لوډ شي خو یو نیم کار شي بس صرف دې ته پارټي تر غولې چې مو ته ټیکټ ملو شي چې کنه نشي ملو زنه معنی څه نو دغه خو څه علاج نشته دا د 2013 کې شوکت خلاف پارټي لوډ دا د 2018 کې خلاف پارټي لوډ دا کله د ټیکټ نه ملو شو د پارټي خلاف لوډ دا نو اوس چې ټیکټ نه ملوي هغه خو سپوسه چې کوم قیدین دي کوم مشرون دي او سره ځون پوي کی چې ویل ټیکټ نه ورکړي آیا ځون باندې د گریوون کې د لګو ګوري چې دو کمیټډ نه د اصل پارټي بدل کړل کې د شي پارټي دی وجه نه په د ټرست نه وی کړه چې دا شي کسون به سلیپ کیږي سبب بل زیات لا شي پیسې ټینګ نه دي نو دی وجه نه د ټیکټ نشو ملو وردا واجه دا نور څومره پرې خبره ده مو مقابله کړی دا 7000 پلس ووټ می خسته د دیم نمبر کې راغلی خو څومره پرې خبره ده ټل سایډ نموړه لغونی مایوس یو چې هغه ټول لکه پارټي غته نه وکتلو یو فرد وخت وکتلو هیڅ خبره نه ده غي مجبورونه دي هغه ته بخیر سوچ ورغلوي چې دوه څومره پارټي ته نقصان ورکړلو لکه مستخو بل چې مقابله مستخو شرکت بل چې نه درکړه شوکت پارټي کې نه خلکو ته شکست راغلو خو بهر حال هغه بس دوه خپل ګریونونو کې وګوري چې دای څومره نقصان وکړلو او څه فائدہ ده تمه نشو جوړ څه لکه خپل خبر مانی چې رمو د نقصان د خپل پارټي ورکړل ملو ده آیا تاسو دا ځین کې نو چې دا د الیکشن مخکې دا خبرې کوم په کوو دا یو فائنل طرف تلل په کوو ته مخته به مو ته نقصان ملويږي یا پټه نقصان ملويږي آیا دا صرف د ذاتی د انا مسلاوات تاسو خپل کې کینه نه سیا دوره پټه کې چې قیدین نو زغه تاسو خپل کې پیش تر وستلی وي توفیل بھائی د سیدا څومره پرې دغه نستی خبره ده مو لوډ یو تل تبار بل لوډ څومره د سینیر ملګری د غو سره نو ستیو چیرې لکه دا مطلب د شکین خپل کې ځون پوي کو هغه خبره ده غي چې ټیکټ واپس کوي جاوید اور مو ته ټیکټ راکې ځکه نه کنه نو رغینه علاوه هیڅ خبره نه کوم دنیا مو پستړې کله هر قسم کوشش مو کړه دا چې د پرتی لکه غنشي مطلب دا الیکشن خراب نشي چې دا ودري خامخا نقصان مو ته پاتو چې مو ته براسي نقصان پله چې دیام تاسو سره اخیری کوېشن دا کوم جاوید صاحب چې تاسو د کوم ټیکټ د ملو د بالکل په میرټ ملو شي یا ام پی ایس یا پارټي لورا او دې چو تاسو نه بالکل ته ډیماند پیسو بالکل د څه خبره نشته توفیل بھائی مو دې اولو ذکر وکړو بیا دې ته چې د هیڅ خبره نشته دا د پارټي بنیاد دی مو د پیسې په ټیکټ ویلې ورکاو لکه څه خبره ده پارټي بنیاد مو کور نسته مو خندون نسته پس شو ده نو شوکت چې دا خبره کوي چې دو پیراشوټ ته څه دغه د خپل ځون ته وګوري چې هغه مونږ نه پیژنې مو خندون نه پیژنې نو هغه سره په دی آی کې دانه او نه پی ټی آی کې هغه اساس شته
ډیره مننه دا مسره جاوید حسن صاحب هغه مسره لایو ټلیفون په لارې مسره خپل موقف وړاندې کو. ډیره مننه جاوید صاحب، ډیره مننه.